دا خواغه چلو هغه یو خان او نوکر نوکر ډېر تنګو د خان چې ډېر تنګو نه دی نوکر خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم د خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو خان په کمره کې دننه ناست و د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند او په دې خان یې راکېښ چې راکېښ وي نو درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووال چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس ته رجسټر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه دي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والي دا چېرته شوي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپوټ یم په ما عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مردارو هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کړي اوس دې جهنم ته لېږل نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم وہ کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتہ دا ظالم او دم عالم سر او معافیم در نزوار دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن راته یو جنای ټلیفونو کو پټ دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں کہ آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں مالا کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوار خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینکوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه ښه څیزونه ګورم او دا دونډوڼی دی پکې څه ګوري ته چې بارودي دا دونډوڼی دی څه ګوري وی سی آر راغی چې په وی سی آر ښه تا خدای هلاک کړه چې هلاک په وی سی آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغین هم دمار شي ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو ته به خلقو غوږی خو اوس د جمعې په شپه په خلقو تبارک الذی ته غوږی خو سورت یاسین ته به غوږی خو په جماعتونو کې به تقریر کې د هغې ته به ناستو اوس د وی سی آر پروګرام د جمعې په شپه هغې ته ناستو نو د ډم قوم مبلغین هم دمار سهار چې تاسو را پاسئ یاره بېګا دې ولیده ملنګي پکې لاڅه اوس خدای خبر چې ملنګی څوک
ملنګې دی چې کلنګې دی ملنګې دی ها پدې کې بل څه پکې پهلوانی ده که څه دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کېنده که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کېنده ملوک دی که څه شی دی ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي کنه پیمانه وایي ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما بیړه چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا ورخ چې اوبو وړی دی والله که راټینګي شیطان یو ځل ځان دی هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نو دې نور هلکان ووایي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چلې ورسره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمان هم زیات او شیطان په چوټۍ دی غریب چېرته پروت دی بارام پروت دی دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د ملا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدناموي چې دا شیطانت شیطان کړی موسی علیہ السلام ورته ووایي چې ته یو ورځ راشه ټوله ورځ به ما سره تېرې بار به نه وځي ګورو چې څوک جګړه کوي که نه ویل ډېر شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التا پنزل لسمڑی نو مازیگر چشو شیطان خیالو کو جی بیڑا کر کے سے دا خود سرانل او دا خورشتیا سکر کے ویرازی کنے جی دا سی بار چکرو بار روت دا سی دا لاوری سے پا مٹیئی تیر چی تیر شنو موسیٰ علیہ السلام مخی و شیطان ورپسی مانا بنجو دا کی چرتا سو قرآنے ہونے آغد علوا کو تا گندہ کو دا سی پتیوارے جرائح کا دیت مخ کی تیر شو پاگے علوا مچان کینا مچانو لچرمخکای رال چرمخکای چرالا دلتا یو گاک راغلے ہو آغا سرا سیبا یو سپے ہو او د دکاندار پیشو ساتلی واغی پا چرمخکای ورکو آدھا گاک سپی پا پیشو ورکو چی پیشو زخمی کرا دکاندار ورته بیڑا دی پالو آغستو غرکشا زمان پیشو امڑکڑا دا دکانداران د پټاکې الکان نه تیالی او ټاک ټو ټوډس په وته خوبونه کې چټا کروالي بهم یا الله دې خلکو ته د خوشاله مخ آیا دین خو موږ شپې خوب نشو کول دا هر وخت په غم کې خل هر وخت له پروت به پکټ کې او ای ګولای براشي او کدا تندی به لګي او د سټ نه بدیوزي چې کور درا خبرې دي تب بیا مړ په وای ګولو ډېر خلک وای د سم کولې چې داس به په یو مالت کې وشي او ګولای به ستا کور تراشي او تب په ولګي نن څوم اورز د چې د زلزلو ګرچونه شروع
که الله په یورپ کې 15 دماکې کولی شي او 2000 کورونه په غم اخته کولی شي، هغه خدای 10 دماکې په تاکم کولی شي. ته په څه غواړې؟ اوس بیا در باندې آفت را روان. غوښه به دې چېرته غټه خوړه 100 روپۍ کیلو غوښه، خدای دې په 1000 روپۍ کیلو وای امین. نه ټول وای خدای دې خو بس غوښه هم خوښه را جوړه، خدای دې غوښه په 1000 روپۍ کیلو چې ټیکه څوک نشي. د وړو بوره په 200 روپۍ توړاوه او 270 روپۍ توړه، 280 روپۍ توړه د وړو. اوس به بیا هماغه چلی چې پلینونو کې به ولاړ یې 280 روپۍ به ورکې او توړې ته به انتظار بیا در باندې د وړو قهر را روان. د مشهور ګال به په خوا خلکو د غریبۍ د وجې خوړه پیسې به کوله. زما یاد شي زه به پلار سره تلم، په 3 سیر غوښه وه، هغه غوښې سره بیا دومره واز د ورکوله چې غوړي مړي خو چا پېژندم نه. دلته پاکوان دی، بناسپتی دی، پتن پتی دی، ګتن پتی دی. دا بار دکان وګوره چې هغه ټیمان دي چې دا خلک مونږ په خپله لاره. اوس دا پته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته ویل دا غسورلس ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي، دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي، او په دې ټینکرو کې دا بناسپتي غوړي راوړي. دا نن چې د خدای په قهر هفته کلم کونه خوږېږي، کلم سر خوږېږي، کلم سپېږمۍ خوږېږي، دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي، هغه ټینکرو کې راوړي. د دې سروې چا کړی دا سفر خبر نه که په څوکۍ باندې لاره راشي دا راشي بس پولیس ولاړي څه شاله پکې اسم نشته دي، اسم نه ها ها ځه ځه مدا پتلون کې جیب کې لاس ومنډي. ته پوښتنه دې دغه لا تکړه دي چې چا ګنده ونیسي، کسٹم والان دې پسې ګرځي، پولیس والان دې پسې ګرځي. د چایو ګنده وګوره قانوني لاس کې واغسته، د چایو ګنده په سایکل تړلې ده. خدای دې کور لوټي لوټي کا پروردګار دې په چارو کې مکه په 100 روپۍ کرای راوړه. دا تور چې تاسو کې نه کوم ملک چې د ظلم دا حالي چې غریب سره به د تور چایو توړم په سایکل چاته دکاندار ته نشي ولی په دې کسټم نه دی ورکړ. ا د کسټم پیسې بیا چرته استعماليږي؟ ا د شاهانو په بنگلو، د شاهانو په سرکونو باندې، د شاهانو په لینکوزرو باندې، د شاهانو په پیجارو باندې. هغه د کسټم پیسې چې مانه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمال. اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم تنه شي کنه پکې چلے 2000 روپے بل 2500 روپے بل در پسې راشي. بیا چې زمونږ د جمعات بل کم راشي نو ټول جمعات دې ته مسجد هلاک دی وایي ښا دا مسجد هلاک دی، د دې مور او پلار نشته، د دې څوک نشته. بیا ورپسې چندې کوا خیرونه غواړو دغه کوا خان ته چوي چې دا بجلی د جمعات بل راغلی کټی کوي دا بجلی کټ کوي د جمعات خان دی دا بجلی باندې کټ کیږي ان شاء الله ستا سر به کټ کیږي. عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې د عظیم قهر. نن ورشه د بالا معنی چوک نه د دبګرای چوک پورې دا سره کوي. د دې لکونه روپۍ فندونه اغستې شي
لکونه روپۍ فند دی جماعت نه چې بارو دي دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر مې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس جمعې مونځ نشم کولی خو ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشتا نن پاکستان د غوښې ډېری دی او مونږه سپی خو کوم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ور ومنډي هلته بیا څوک ایستی نشته نن سپی تاسو وایئ ته خو ملا ته به ښه سړی ما د لا خدای په بیخ وباسي زما زه ښه یم یو کیسه مې درته کړې وه چې جمعې شپه وه ملیا له چا وظیفې دغه راوړې وې دا بلا ورته وایي فاتحې دی د جمعې په شپه لاس اوچت کړي دا ښځې دا زړې نه دي لاس اوچت کړي مړو پسې ارواګانې راغلي دي پاس په بنیره ناست دي د هغه اروا بیړه تباه ده خدای خبر چې کوم جهنم کې به پرته وي ته په بنیره ناسته ده لاس اوچت کړي چې ارواګانې راغلي چې دا فاتحې والي ولاړې درې جمعې فاتحې راشي په جومات کې صاحبه ارواګانې او ډبلې روټۍ په دې کې یو مومن راغی ایمان ته وایي چې ملا صاحب وګیا ما نو دی ورته وایي چې ملا چترالی و بیا هغه ورته وایي وګیا ما مال خو لږه ورکړه که نه یار وګیا به وایي چې دا رامیږي مخته کېږي بس کونټای ته لاس به ورپسې منډه مخکې منډې ورپسې منډې تاسو خو راشئ لکه جمعې په شپه ما نه روټۍ وغواړئ په دې جومات دا قاري صاحب هم په ټکي وژني که نه توبې او باسه دا مونږ چې لږ ښه یو وسم نشته قسم په خدای وسم نشته چې وسم پیدا شي الله دې امان نو عزیزانو چې وس دې وي او ګناه ونه کړي چې وس دې وي او ګناه ونه کړي اخري ټکی واورئ نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکېټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاره ایکې پاره د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې دا پوسي اگے لنگ وہی خوشی تیری ماں ہوتی میں تو آج 14 سال دیا میں ان خوشی ہو گئی تب اس کا ہی دی کرنے ٹولا عورت دا خدای دا عظیم غا دا پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل یو ښځه که د معتبر نه وي د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا دی حال کرانه ښځه راووته ګیره مې کړه خو پوهېدې چې په دبلدین اورېدلې یم میړی دبلدین دی زمونږ بالا ماڼۍ کې دومره سپینه ګیره او ورسره جلوس روان نظام مرګر ته چې دلته وستو خدای دې ډېره په دا ګیره تباه کړي دې نه خو د سپي لکۍ ښېلي چې زمونږ ګیرې د سپي لکۍ څوک چې بربنډې ښځې ځان سره ګرځوي دا خنزیر د ګیرې نه د سپي لکۍ ښه نه دا ستا د ملک اسلام دی او دا ستا د ملک دین بیا 1400 کاله وشو چې د اسمان نه په 30 کاله کې
کم قانون راغلی دی هغه قانون په جماعتونو کې دوړې